سلامونه ملګرو. عمران خان د جیل نه یو الیکشن د پر ریډي شوی دی. کوم الیکشن د پر ریډي شوی دی چې تاسو ورو یقینا تاسو خپل اندازو شي چې عمران خان څومره غټه پرسنالټي ده. د نه علاوه جماعت اسلامی په 26 جولای باندې په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړو، د دھرنې اعلان کړو د مهنګای خلاف، چې په هغه باندې ول حکومت یې ډېره غټه دمکی ورکړې ده او په جوابي کاروای کې ول جماعت اسلامی هم حکومت له ډېره غټه دمکی ورکړې ده. دا غي تفصیل در سره هم شریکوم. خو بل محمد مالک یو سینیئر صحافي دی چې هغه ډېر غټ بیان جاری کړی دی. محمد مالک سینیئر صحافي ویلي دي چې موجوده حکومت د پاره دا بیان چې کم جاری کړی دا موجوده حکومت د پاره ډېر خطرناک بیان دی. د دې حکومت وخت وای ډېر زیات پاتې نه دی. ولې نه دی پاتې؟ محمد مالک بیان جاری کړی چې دا ملک هر معاملې چې کومه د ملک هر معاملې کې فوج بدنامیږي، فوج چې کوم دی دا غو بیزتی کیږي په هر معاملې کې. مزي حکومت کوي، خپل کیسونه حکومت معاف کړل، حکومت دی غلو ته ملو شو او ټوله بدنامي پکې د فوج کیږي، ټوله بدنامي پکې د فوج شو. فوج ته اوس پکاره چې د معاملات نزان او باسي، که احتجاج کیږي هغه هم د فوج خلاف کیږي. اوس د فوج دا فیصله وکړي که آیا فوج نور هم ځان بدنامول غواړي او کنه عوامو خلاف ودرېږي، نو د دې حل چې کوم دی اوس فوج لراوي خپل پکار دی. دا سینیئر صحافي محمد مالک یو ډېر زبردست خبره کړې ده چې حکومت مزه کوي، مزه نواز شریف تی زرداری دی کوي، مزه شهباز شریف تی کوي، بدنامیږي پکې فوج. نو دې کې اوس محمد مالک سینیئر صحافي ډېره غټه خبره کړې چې فوج دې کاته نظر تر زره ځان وباسي. خبردار راغله چې عمران خان جیل نه د آکسفورډ یونیورسٹی چانسلر الیکشن ته تیار دی. آکسفورډ یونیورسٹی د چانسلر الیکشن کیږي. اوس عمران خان خلاف په دا الیکشن څوک لړاوي؟ عمران خان خلاف عمران خان مقابله په دې الیکشن کې چا سره ده؟ دا الیکشن عمران خان ګټل شي کنه؟ په دې باندې تفصیلا خبره کوي. د آکسفورډ یونیورسٹی چانسلر چې کوم لارډ پیټن نومو هغه تقریبا 2 کاله د آکسفورډ د دې یونیورسٹی چانسلر پاتې شو، خو هغه د خپل عہده نه استعفا ایستلې ده. نو اوس په دغه سیټ باندې په دغه عہده باندې د آکسفورډ یونیورسٹی منیجمنت چې کوم دی غي په الیکشن کول غواړي. الیکشن چې کیږي نو هغه الیکشن کې عمران خان چې کوم دی هغه پکې هم یو کاندیډیټ دی. عمران خان د مخکې 2005 نه واري 2014 پورې د بریډفورډ یونیورسٹی چانسلر پاتې شوی. 2005 نه 2014 پورې 9 کال چې کوم دی هغه د بریډفورډ یونیورسٹی چانسلر عمران خان الریډي پاتې شوی دی. د عمران خان آکسفورډ یونیورسٹی الیکشن مقابله اوس چا سره د پدې تفصیلا خبره کو. عمران خان مقابله یو سابق جرمن چانسلر دی هغه سره ده. بل ټونی بلیر چې د یو کې وزیر اعظم پاتې شوی، د برتانیې وزیر اعظم تیر شوی دی، هغه سره مقابله ده، هم په دې الیکشن کې کاندیډیټ دی. بل بورل جانسن چې کوم دی هغه سره مقابله ده. نو ډیر خلک وایي چې عمران خان دا الیکشن ګټل شي او د عمران خان د دې الیکشن د ګټ چانسز ډیر دي. اوس چې عمران خان په جیل کې دی ولته د آکسفورډ یونیورسٹی د چانسلري عہده ولا ملو شي، نو دا څومره د اعزاز خبره ده. مقابله چې د عمران خان چا سره ده کنه، نو زموږ د ملک چې کوم حکومت ته زرداری شو، نواز شریف شو، شهباز شریف شو، د خلکو سره غي لاس قدریم نشي ملاوله او عمران خان ورسره په الیکشن کې مقابله کوي. خاص په خبرو کو جماعت اسلامی حواله سره جماعت اسلامی په اسلام آباد کې په 26 مئی د دھرنې اعلان کړو. دا احتجاج چې کوم دا دھرنا غي د مهنګای خلاف و. نو اوس آی جی اسلام آباد ورته وارننګ جاری کړي کته اسلام آباد طرف ته راغی نو خیر به مونوي تاسو سره هیڅ قسم اجازت نامه نشته. بل طرف ته تحریک لبیک او جی غي اسلام آباد کې بغیر سي اجازه دومره غټه دھرنا چلوله. دلته نورلا جماعت اسلامی هم غټه دمکی ور کړی دا وای کچاره دھرنې ودرولو کوشش کړو نو موږ خپل احتجاج د حکومت غرزولو د پاره استعمال کړو. اوس خو موږ احتجاج د ګرانۍ خلاف کو او کچا زموږ د احتجاج درولو کوشش وکړو نو موږ به دا احتجاج د حکومت غرزولو د پاره استعمال کوو. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپل رائے په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. والسلام.